د حفیظ الله په نوم باندې شکل او صورت هم دغه سیده یقین نو کوي سړی ورته ګوري الله تعالی دې رحم وکړي. هغه سړی مونږ د دې قابل هم نه ګڼو چې څه نوم یې واخلو یا ورته جواب ورکړو او یقین وکړي که ملا هم یا سر دغسې خوځوي دا شکل او صورت دی. خبرې یم چې واوري دومره تضادات د دې په خو بهرحال زه هغې ته نه ځم په هغه تفسیر نه کوم. خو دی وایي یو دغه کې دمکي ورکوي وایي مونږ خلک رامنې کړي چې سبا له څوک درله او څه نقصان نه وروسته بیا په خپله ذموار یو دا به دا خو ته ښکاره دمکي ورکوي. نو دا دمکیانې منیر شاکر هم ورکړي 3 ځلې ما ته دمکیانې راکړې یو ځل بېغیرت 2 ځله ویډیو وکړله که زه درلم او بیا د خاندان ته وایم او دا بس هغه هم دنیا نه لاړو. ما هغه ته مې څوک چې څه کوي هغه وایي نه هغه بیا کوي. ته راشه نو بس که مونږ در باندې کمزور یو خو به چې تا څه کولی شو هغه به وکړئ کنې بیا به ګورو سره هغه ته مې درله ویلي وه مشر ته ما انشاءالله 3 ورځې دلته بندوم ستا ایمان څوک تپوس وکړي صرف دې ایریا ته ته راشه نر بچی دې ځینه به خپلو خپو بیا لاړ شه بیا به دې زه ومنم بس چې څه دې کولی شو زه به دغه ورځې په انتظار یم صرف غلط قدم راواخله بیا به انشاءالله ما او تا سره مخکې ګورو. خو بهرحال دا بزدلو خلکو کار یې مونږ د جنګ جګړې شر شدت خلک نه یو د دلیل خلک یو او چې کله دې غلط سوچ هم وکړو که قسم دې زه کولی شم نن شپه دې راچوت کړم د خپل ځای نه او دلته په یو پلش کې بند کړم سپي په شان دې وتړم خو زه نه یم قایل زه دلیل د بنیاد سړی میدان سړی یم دمکۍ مه ورکوه مړه شکل و صورت ته دې وګوره تا ته وګوره. زه اخره کې دې ټولو ته چیلنج ورکوم چې که څوک هسې بکواسات مه کوئ که دا دیني خبره ده راځه که د منیر شاکر عقاید درته زه کفري ثابتوم د منیر شاکر په باره کې د تمام مدارسو فتوې درته ښایم د منیر شاکر هغه درته ګستاخ ثابتوم هغه درته منکر حدیث ثابتوم ته که مسلمان ثابتولی شي بسم الله وکړه میدان ته راشه. هسې په زول قړتې څوک هم دغه په دې حمایتیانو کې څوک هم یوسف بونري بلي د دلیل په بنیاد باندې راشه راځه درته هغه عقاید کفري ثابتوم په ریکارډ باندې موجود دي ته که مسلمان ثابتولی چې راشه میدان ته صرف د کنځلو شی خو نه دی دا خو دیني مسایل دي. زه به درته ثابتوم چې د قرآن نه منکر د حدیثو نه منکر دیني عقایدو نه صرف انکار نه کوو ټوکې پسې کولې د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخي یې کوله خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخو خو اخره کې سهاره د څه واخیستله یاره د پښتنو د نق اواز لګو نو تا د پښتنو قاتل خو ته د خیبر د پرېدو کورونه ستا د لاسه تر اوسه پورې وران نه دي څومره خلک ستا د لاسه هلته قتل شوي دي هغه څیزونه خو اوس هیر دي. د دې غریبانو حالت دا دی چې بس یو دوه ورنه خطا دي یو ګډې وډې وایي. بهرحال مونږ سره په دغه موضوع باندې فتوې هم را سره دي انشاءالله نشر بشیره دا عقاید ټک په ټک ما لیکلي وو بنوري ټاون دارالعلوم حقاني مختلفو مدارسو نه ما استفداګانې کړې وې فتوې راغلي دي انشاءالله کتابي شکل کې به راشي به تاسو وګورئ. په دغه فتوو کې بعضو مدارسو خو د هغه په نوم مونږ له فتوې راکړي دي او بعضې مدارسو ته دغسې وې او په هغې کې ډېر لوی لوی مدارس اکابر دي انشاءالله کتابي شکل کې به راشي. بعضې مدارس دغسې وو چې دا عقاید ورته ما ولیکل نوم مې ورته ونه لیکو چې یو سړي دا عقیده یو مفتي دی هغه دا عقیده دا عقیده دغه یو عقیده چې په کلیپ کې ما کوم لیکلي دا په ریکارډ باندې ما سره په کلیپونو کې را سره دي کوم چې ما په استفتاء کې لیکلي چې په ثبوت سره پیش کولی شم نو هغه فتوې به انشاءالله ولري د تاسو مخې ته راشي تفصیلات به بهرحال دغه څو خبرو اگر چې مناسبه مو نه خو ما ورته جواب ریکارډ کو کم کسان دغه په ظلم بکواسات یې کړي دي زه بیا په آخر کې ټولو پښتنو ته وایم ورې د خپل دین فکر وکړئ د خپل ایمان فکر وکړئ د خپل عقیدې فکر وکړئ الله ته به ورځئ د الله بندګانو ستا پلار ته که څوک مجوسي ووایي ته به برداشت کړي. یو سړی امام بخاري ته امام مسلم ته امام ترمذي د هغه محدثینو چې د دیو په عظمت باندې د امت اجماع ده هغه خلکو ته مجوس وایي ظالم هغه د حدیثو نه انکار کوي ستاسو د پیغمبر ګستاخي کوي ستاسو منځونه چې مونځ صلات نه دا مونځ نه دی مراد درود شریف نه انکار ذکر نه انکار د زکات نه انکار ستاسو د موجوده د حج عمرې نه انکار ده مړه د ټوله دنیا مسلمان 1400 کاله په دین وې څوک نه پوه شوي نو ته پرې کوم طرفه پوه شو نوې وحي پرې راغله په بری صغیر کې چې انکار حدیث کوم فتنه و هغې دومره نقصان نه وکړي څومره چې نقصان وکړو. الله ته به ورځئ خپله غاړه الله ته خلاص کړي چا لپاره خپل آخرت مه بربادوئ. الله رب ذوالجلال دې موږ د هر قسمه فکري ګمراهیانو نه وساتي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله.